مفتي صاحب وایي که یو مور خپل د خولې ګوله و د خپل بچي ته خپل اولاد ته ورکړي نو الله پاک به ودې د کم اجرونه کم ثوابونه ورکوي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کیسه کوي وایي نن د ورځې چې ولو یو زنانه راله دوې لوڼې ورسره وي یو شی نه ورسره بس ما یو درې خرماوې راواخیستې دوی ته مې ورکړي دی یوه خپله واخیسته دوی یې لوڼو ته ورکړي لوڼو یې خپله خرماوې وخوړل ماشومانو نه په پوهېدو بیا یې خرما د موره وغوښته دی خپله خرما هم راواخیسته دوې ټوکړې کوي وایي یوه ته یوه بل ته ورکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ولکې دا رنګه کړي دي دا مور یې د جهنم څخه آزاده سوله جنت ورله واجب سو. ماشاءالله جزاک دغه د اولاد ډاکټر صاحب اخلاقي تربیت څومره ضروري دی د ټولنې لپاره د اولاد لپاره د بچیانو لپاره؟ ګورې اخلاق چې دی د یوه سړي ایکای ده لکه په دا بلډینګ کې یوه خښته که یوه خښته کمزورې او ګډ بلډینګ چې دی کمزوري په سپارل کېږي نو دا حقیقت دا دی که یوه انسان بد وي هغه به شل نور کسان بد کوي او شل چې څو هغه به نور بیا شل کوي نو په کار راځي چې هر ایکای چې دغه اخلاق او بچي ته ورکول د ډېر لازم دی بس مذهب هم وایي هر شی دغه وایي